الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دماغی عزت مندو نن به انشاءاللہ دمود دی درس اخیره بیان دا دکا جی سبا به انشاءاللہ بیا اختتامی خبری وی او بیا به دعا وی سبا او نن خبر به انشاءاللہ په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې کو کوم شیتا عام اصطلاح کی مو دعوت یایو اغا دعوت څنګه د اسلام دعوت تا اغا دعوت څنګه د قران پاک دعوت تا دای کور باندې کام کوي کو نو ا بٹن پټیټ کړه نو نن به انشاءاللہ خبره مو په دعوت باندې کوو چې هغه ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر یای چې د خو کارونو حکم کول او خلق د بدو کارونو نه منع کول ويدعون الى الخير او خلق خیر طرف ته راغختل چې دې ته د تبلیغ کارم یای د دعوت کارم یای او امر بالمعروف او نهی عن المنکر کارم یای د ما عزتمندو ټولو ناول په دې خبره باندې مو تاسو ځان پویو چې کله الله تعالی انسان پیدا کړلو نو انسان ته الله تعالی خلیفہ ناماویر کړلا الله په قران کې فرمایي چې زه خلیفہ پیدا کوم پزماکه کې یعنی خلیفہ اخشا تویل شي د خلیفہ په دې لفظ کې دا معنا پرتا ده چې هغه مخلوق چې دا به ذمہوار مخلوق وي ذمہدار مخلوق وي او هغه مخلوق چې دا به د خیر او د شر صفاتونه په دې کې موجود وي دې کې به خیر وي او دې کې به شر وي او هغه مخلوق چې دا کې به نیکی وي او دې کې به بدی وي ځکه خو ملائکو الله تعالی په حضور کې عرض وکړلو چې موږ ته حمد و ثنا بیانو نو هغه مخلوق ته ویلې پیدا کړي چې هغه بیا جنگ و جګړه وکړي یو بل ویني وتلای او فساد وکړي نو الله ته فرمایي انی اعلم ما لا تعلمون زور باندې خپويګم تاسو په دې باندې نه پويګو نو چې کله انسان الله تعالی پیدا کړلو نو انسان الله تعالی زناورو په شان دی پرې نګدولو بلکې انسان ته الله تعالی د زندگی هغه طریقہ وخیلا چې په دنیا کې به تڅرنګ طریقہ ته تڅرګي وخت به تیرې د تا ژوند هغه طریقہ به سوي د تا شپه به څرنګ تیریږي د تا ورځ به څرنګ تیریږي نو کومه طریقہ چې الله انسان ته وخیلا هغه طریقې ته اسلام یې شي لکه قران کې الله فرمایي چې ان الدين عند الله الاسلام بشکه د ژوند تیرولو طریقہ چې کومه ده هغه اسلام ده هغه صحیح دین هم دغه ده صحیح طریقہ هم دغه ده دین اصل کې یی د زندگی تیرولو طریقې ته د زندگی نظام ته یې لشي او بیا الله فرمایلو چې څوک مسلمان وي چې اسلام قبول کړلو نو هغه ته بیا قران کې نامه ور باندې کې د ولا چې هوا سماکم المسلمین دا هغه نامه مسلمان کې د ول شوا چوک سے اسلام منی نو الله فرمایي چې هغه ته مسلمان یل شي او بیا د ما عزتمندو دغه دین اسلام چې دا مکمل نظام زندگی دا مکمل د زندگی هغه طریقہ ده پدې کې دا الله تعالی مو ته د نیمګړي طریقہ نه د خیلی چې پدې کې د
د جمعات خبره شته ده او د کور خبره نشته ده، یا د بازار خبره شته ده او د عدالت خبره نشته ده. نه، په دې کې انسان څه کومه مرحله نه هم تیریږي په ژوند کې، په هر مرحله کې اسلام چې دا هغه د مو رهنمایي کوي. اسلام متخیل چې دا به په دې وخت کې به تاسو څه کوي، که واده دا او که غم دا او که کاروبار دا او که عدالت دا او که سیاست دا او که بل شی دا او که ملګرتیا دا او که دښمنی دا، دا به په کومې طریقې باندې کوي. او بیا د ما عزتمندو کله چې د پورا نظام زندگی الله تعالی مو د پاره وخیلو، نو بیا الله حکم وکړلو چې ادخلوا فی السلم کافه، تاسو په اسلام کې پورا داخل شو، د اسلام پورا اومنو. د سینه دا چې په جماعت کې یو کس مسلمان وي او په دکان کې هغه به مسلمانی هیر کی، په جماعت کې یو کس مسلمان دا کله څه د رشوت او د سفارش او د سود خبر راغله به اسلام دغه هیر دا. په جماعت کې یو کس مسلمان دا خو چې کله د غم او د خدي د واده خبر راغله به اسلام دغه په ویر د اسلام هغه ته کومه طریقه خي. نو اسلام چې دا مکمل نظام زندگی دا او الله فرمایي چې په دې کې پورا ورنه وځه، پورا داخل شه. او بیا د ما عزتمندو دغه اسلام د دې دعوت شدا د متسرنګ را ورسېدو، متدثر ورسېدو چې الله تعالی پیغمبران را واستولو، د پیغمبرانو ذریعہ سره دغه اسلام متر ورسېدلو. او بیا د ما عزتمندو مخکې امتونه چې وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتنا مخکې امتونه، هغه کې به دغه د دعوت کار چې وو دا به پیغمبرانو کولو، عام خلکو ذمہ داری دا نه و. ها که یو کس ته پیغمبر ویلو چې ته لاړ شه دعوت کار وکړه، نو بیا هغه دعوت کار کولو دا د پیغمبرانو ذمہ داری و. دې د وجنا هر علاقې لپاره بخپل پیغمبر وو، لکه پیښور کې خپل پیغمبر، کوهاټ کې خپل پیغمبر، یا د سیم دي چې په یو کور کې به دوه پیغمبرانو، لکه ابراهیم علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام بچی ته دي اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، دا په یو کور کې درې پیغمبران دي. بلکې لوط علیه السلام هغه هم د دوی د کور کسته هغه هم پیغمبر ده. بیا هم د سراچا حضرت یعقوب علیه السلام پیغمبر ده، او بیا د یعقوب علیه السلام بچی حضرت یوسف علیه السلام هغه هم پیغمبر ده. بیا حضرت موسی علیہ السلام پیغمبر دا، ورسره دغه ورور حضرت هارون علیہ السلام هم پیغمبر دا. نو دغه د دعوت کار دا پیغمبرانو کولو. چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نبوت الله ور کړلو، نو د پیغمبري باندې الله تعالی مهر ولګولو چې هغه نوا دینه بعد و نور پیغمبران نه رسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اخیری پیغمبر ده، دا د مو ایمان ده او دا د مو یقین ده او دا د مو عقیده ده. پیغمبر علیہ السلام نو ورسته نور پیغمبران نه رسی. نو دغه د دعوت کار ورسو کوي، دغه د دعوت کار به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر امتی کوي، کاغه خزه او کاغه نر ده، کاغه بوډا او کاغه ځوان ده، چې ځان ته مسلمان یای دا به د دعوت کار کوي. دی باندې دغه ذمہ داری راغلی ده په هر انسان باندې، څومره چې د انسان وس رسیږي. او بیا د ما عزتمندو دی دعوت د پاره د سډیر د پوهې ضرورت هم نشته ده، ځکه چې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بلغوا عني ولو آیه، تاسو یو آیت ورسوي، یو آیات تبلیغ وکړه، یو آیات نه خو مخکې رسوا دغه د قران یو خبر از داکا، د پیغمبر یو خبر از داکا، او بیا بل ته ورسوا. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا کړی دا چې هغه سړی د الله خوشحال ستی چې څوک د ما یو حدیث واوري او دغه حدیث یاد کی او دا حدیث به نور خلکو ته وخی. نو دغه د دعوت خبره ده اصل کې، د تبلیغ خبره ده اصل کې. او بیا زما عزتمندو دعوت طریقہ بچوي، د دعوت بهترینه طریقہ دا ده چې اول ځان نه شروع کا. ځکه چې یو کس حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی په خدمت کې حاضر شولو او هغه ورته ویلو چې زه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار کول غواړم.
نو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي چې ته د دعوت کار کوا خو د قرآن 3 آیتونه یاد ستا چې د هغو 3 آیتونو په ضد کې رانه شي. ټولو اول دا چې اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، خلقو ته به د ښې خبرې حکم کوي، ځان به دنه په ویر وي. نو دعوت دپاره دا خبره ضروري ده چې ځان برابر کا. کومه خبره چې خلقو ته ښایي هغه په ځان کې راوله، بیا هغه نه بعد په خبره کې الله اثر پیدا کوي، بیا هغه نه بعد تا ملګری ډېرېږي، هغه نه بعد به تا خبره په خلقو زړه کې نه ننوځي. دویم دغه آیات لما تقولون ما لا تفعلون، تاسو هغه خبرې ویلې کوو چې خپل ور باندې عمل نه کوو. نو په دغه خبرو باندې ټول اول خپل عمل ده. او بیا بل آیات کې الله فرمایي ته شعیب علیہ السلام خپل قوم ته ویلو چې ما اريد ان اخالفکم الى ما انهاکم عنه، سید ما قومه زه تاسو کوم غلطو کارونه منې کوم، آیا هغه کارونه زه په خپل اوس وکم؟ دا خو نشي کېدلی. نو د ما عزتمندو بیا کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معراج په شپې باندې پاسه الله وغوښتلو، نو په هغه ځای کې بعض خلک پیغمبر علیه السلام داسې وکتلو چې د هغوی شونډې دا په کینچي باندې پرې کېدلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړله چې دا کوم خلک دي؟ جبرائیل علیہ السلام ته په جواب کې فرمایي چې دا هغه مدرسین دي او دا هغه مبلغین دي چې خلکو ته به قرآن خیالو، خلکو ته به درسونه کولو، خلکو ته به تبلیغ کولو، خلکو ته به دعوت کولو، خپل ځانونه ایرو، خپل ور باندې عمل نه کولو. نو دغه شونډې به په کنچیانو باندې بیا پرې کېږي دغه خلکو. او د ما عزتمندو بیا چې کله خپل ځان سړی برابر کی، خپل اخلاق خپل کردار، انسان خو کمزور ہے دا بیا به غلطیاں ورنه کیږي. دویم نمبر کې بیا د دعوت طریقہ دا ده چې الله پاک په سورہ تحریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، اے مومنانو خپل ځانونه بچ کړئ د جهنم نه او خپل کور ولا بچ کا، خپل بچیو ته دعوت ورکا، خپل زنانو ته دعوت ورکا، خپل کور کې د منځ نظام جوړ کا، خپل کور کې قرآن وخیا. د چې غنوي چې خلکو ته د دین خبره کوو، د قرآن خبره کوو، او د مو بچی منځم نه کوي، او د مو بچی جماعت مخم نه ګوري، او د مو زنانا چې کومې دي هغه په غلطو کارونو کې لاګیاوي، بیا په دې دعوت کې اثر نه وي، د خلکو باندې اثر نه کوي بیا. او بیا د ما عزتمندو سورہ شعراء کې الله فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، او اے پیغمبره وډر کا د تا ټولو نه نږدې رشتہ داران، نږدې رشتہ دار درنه پاتې نشي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ور پیغمبر علیہ السلام خطبه ورکوله په منبر باندې، فرمایي سویلی بعض خلک خپل پړوسیانو ته د دین ویل نه خي، یعنی په خپل دینداری دي او نږدې گاونډي نږدې پړوسی هغه کې دین نشته دا، هغه مونږ او داس نه کوي، هغه قرآن نه یي، دا ویلې د څه خبره ده. یعنی په کار دا چې یو سړی په خپل نیک وي، هغه د خپل پړوسیانو ته هم نیکی وخی. او بیا فرمای پیغمبر علیہ السلام چې ویلې د سیدا چې دینداری خلق ګناه نه کوونکي خلق دا نور خلق ګناهونه نه ویلې نه منې کوي. د ما عزتمندو موږ ګورو په معاشره کې څوره ګناهونه کیږي او موږ نه منې کوو، ایمو طبیعت مور باندې نه خرابېږي. او بیا د ما عزتمندو د دې دعوت په بنیاد باندې، د دې دعوت په بنیاد باندې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت ته خطاب ورکړی دا چې دا بهترین امت ته، د امت وسط ته، کنتم خیر امت، تاسو بهترین امت یو. خو په کومي خبره باندې؟ یعنی د پیغمبر علیه السلام به څه کار کوي؟ کار به دوی سوي، کار به داوی ز اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، دوی به خلق ته حکم کوي د نیکی کولو، وتنهون عن المنکر، او خلق به د بدو کارونو نه منې کوي. صرف دانه نه چې خلکو ته نیکی وخیو، نه نیکی سره سره خلق به غلطو نه منې کوو. ته کوم ځای کې د موس رسیږي. او بیا د ما عزتمندو الله په قرآن کې فرمایي سورہ آل عمران کې ولتکم منکم امة يدعون الى الخير،
پتا سو کې یو ډله د څه پکار دا چې هغه خلک خیر طرف ته راوغواړي، خیر یاري ته خلک راوغواړي، د کامیابی یاري ته خلک راوغواړي. ويأمرون بالمعروف، او خلق ته حکم وکي د نیکی کولو، وینهون عن المنکر، او خلق منی کی د غلطو کارونه. اولئک هم المفلحون، هم دغه خلق به کامیابی. که کامیابی غواړي څوک په مسلمانانو کې نو دغه درې کارونه وکي. یو دا چې خلق خیر ته راوغواړي، خیر مطلب اسلام، خیر مطلب قرآن، خیر مطلب د الله لیاره، الله طرف ته خلق راوغواړي. دویم دا چې خلق غلطو کارونه منی کی، او دریم دا چې خلقو ته د خو کارونو حکم وکي. او بیا په سوره حامیم السجده کې الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. هغه انسان نه خیسته خبره، بهترینه خبره بل د چا کېدلی شي څوک چې خلق الله طرف ته راغواړي، څوک چې خلقو ته الله ولا دعوت ورکوي او وعمل صالحا، او خپل عمل هم نیک وي. وقال انني من المسلمين، او د دې خبره اقرار کوي چې زه مسلمانانو نه یم، زه مسلمان یم. او بیا د ما عزتمندو ترمذی شریف کی حدیث تا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه ګناه نه خلق منی کول دا د ایمان تقاضا ده. یعنی ایمان چې کوم ایمان مو راوړی دا چې ځان ته مؤمنان یو، ځان ته مسلمانان یو، دا د ایمان تقاضا ده چې مو به خلق د غلطو کارونه منی کوو. پیغمبر علیہ السلام فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، څوک چې غلط کار وګوري نو په لاس باندې منی کو، ویر شلا سره منی که څه مکو دغه کار. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، کله لاس طاقت نه رسیږي نو په ژبه باندې ورته وایي چې دا غلط کار ده، دا مکوا. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ، او کله ژبه طاقت هم نه رسیږي نو زړه کې بد وګڼا چې دا خو غلط کار کیږي. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، او دا زړه کې بد ګڼل دا کمزور ایمان ده. اوس دمو ایمان په کومه درجه کې ده؟ په معاشره کې څوره ګناهونه کیږي، مور باندې طبيعت هم نه خرابېږي، یعنی په لاسم نه منې کوو، په ژبې نه منې کوو، او بیا طبيعت هم نه خرابېږي. نو دې مطلب خدا شولو چې دمو ایمان هغه کمزوري درجه نه هم لاندې ده. او بیا د ما عزتمندو په دې ځای کې اصل کې د وس خبره ده چې کوم ځای کې د وس رسیږي هغه ځای کې خلق په لاس باندې منې کا. لکه په کور کې د مشر وس رسیږي په بچیو باندې، په زنانو باندې، په سکول کې د استاد وس رسیږي. همدا سی بل ځای کې چې کوم ماتحت کسان وي هغه باندې د مشر وس رسیږي چې هغه په لاس باندې منې کې چې مکو دا غلط کار. او که کوم ځای کې د لاس باندې وس نه رسیږي خلکو ته په جمعات کې ویا، په بازار کې ویا، بل ځای کې ویا چې دا غلط کارونه دا مکوئ. او که نوی دام نوی نو کمزور ایمان خو پکار دی چې دا خبره خو د مو په زړه کې راشي چې دا غلط کار کیږي په دا معاشره کې. او بیا د ما عزتمندو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یعنی څوک چې د دعوت کار نه کوي نو هغه د پاره په قران کې هم سزا الله خیلی دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم ډیره سخت خبره کړې ده. فرمایي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې یو کله او هغه باندې عذاب نازل شو، او چې کله عذاب نازل دون په دې کلی کې اتل ذره مسلمانان آباد وو، او داغه اعمال ډیر خو نیک اعمال وو، مگر په هغه کې یو نقصان واغا داو چې د الله تعالی نافرمانی به کتلا نو دوی ته غصه نه ورتلا، دوی به طبيعت نه خرابېدو، دوی به بزړه کې بد نه غنلا. او دویمه غلطی دا و چې د دعوت کار نه کولو، نو په دې واجبانه الله تبا کړی، په دې واجبانه الله هلاک کړی. او بیا د ما عزتمندو په قران کې مشهور واقعا ده، هغه تاسو ته معلومه ده. سوره اعراف کې صد بنی اسرائیل یو قوم وو چې الله تعالی هغه منی کړی وو چې تاسو به میان نه نسی د هفته پورېږي، بیا هغه به میان نیولو. نو پدې کې درې قسمه خلق وو، یو هغه خلق وو چې هغه به میان نیولو د الله نه فرمانی به کوله، یو هغه خلق وو چې هغه دوی منی کولو چې منی سي میان الله ور باندې خپکیږي، عذاب به در باندې راشي.
او دریم هغه خلکو چې هغه خلکو خو خاموش ناستو منې کول نه. نو چې کله عذاب راغلو نو مفسرین لیکي چې په دې عذاب کې هغه دوه قسمه خلک تباش ولو، یو هغه خلک چې دا ګناه کوله او یو هغه خلک چې خاموش ناست، هغه هم په کې تباش دي عذاب کې. نو د ما عزتمندو د خاموشي څخه دا ټیک نه ده مسلمان لپاره. کوم ځای کې چې مسلمان غلطي ګوري په کار دې خبره کوي چې دا مکوا، او د دعوت کار خوره وخت په کار ده. دموږ تبلیغ ملګری لګیا دي، شپه ورځ لګیا دي، مهنت کوي، يدعون الى الخير، خلق خیر طرف ته راغواړي، خیر طرف ته خلق راغواړي. نو بیا دې سره دغه دوه کارونه نورم دي چې خلق غلطو کارونه منې کوي چې مکو غلط کار. لکه مثلا فکر ته مو ایمان دي درجه ته ورسیږي چې د جمعه ته مو رسو دغه مارکیټ کې دکانونه کولاوي، فکر چې مو دکاندار ته وایي چې دکان بند کا، راشه منځ ته راشه. خپل محلي ولا خلق دي کنه زین څنګه باندې به بد نه لګي. د دې مو ذمہ داری جوړیږي به حیثیت مسلمان. اومدارنګي د نور دینه دي، نور دینه څنګه چې مو په خله باندې خبره کولې شو، په اسانه سره کولې شو، شابانه بد به نه لګيږي. او بیا د ما عزتمندو یو بل علاقه وا چې هغه علاقه باندې الله د عذاب فیصله وکړه. نو چې کله د عذاب فرشتو ته الله و فرمایلو چې دې علاقه باندې عذاب راوستوي، نو دی ملائکه ورته ویلو الله په حضور کې عرض وکړو چې یا الله په دې کې خو یو ډیر نیک بنده موجود دا، ډیر عبادت گزار دا او ډیر نیک بنده دا، هر وخت عبادت کوي. نو الله تعالی په جواب کې فرمایي چې دغه کس باندې ټولو نه اول را نازل کوي عذاب، چې دې په دې کلی کې ناشتا او کله ګناهونو نه ډکتا. او اسلام خو رهبانیت نه ده کنه چې یو پنځ تکینا او عبادت کوا. اسلام خدا دا چې اسلام بهر رو بسا، اسلام جمعات کې بندوا ما، قرآن پاک المری کې بندولو د پاره نه ده. قرآن پاک او اسلام د خلقو تخیلو د پاره ده چې خلقو ته وخیا، په هر ځای کې وخیا او په هر ځای کې دغه د دعوت کار وکم. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې یا خو تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار کوي، د دعوت کار وکوي، او یا کبه نه کوي نو بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د الله تعالی عذاب ته تیار شي. د ما عزتمندو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تاسو د دعوت کار پرېږدولو، نو د دعوت کار پرېږدولو سره دوه نقصانونه دي. یو نقصان دا ده چې الله به تاسو دعاګانې نه قبلوي، او دویم نقصان دا ده چې الله به تاسو ګناهونه نه معاف کوي، تاسو ته به مغفرت الله نه کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې تاسو کومه کلمه لیدا د شهادت کلمات لا اله الا الله د دې به ذاتی مکوي. نو صحابه کرامو پښتنه وکړه د دې څنګه به ذاتی دا، پیغمبر علیہ السلام ته په جواب کو فرمایلو چې د دې به ذاتی هم دغه دا چې څوک غلط کارونه کوي تاسو منې کوي نه، تور متوس رسیږي وس مطابق هغه منې کوي. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لیس مننا من لم يرحم صغیرنا، فرمایي چې هغه انسان دی مونږ نه ده چې هغه په مشومانو باندې رحم نه کوي. او بیا فرمایي چې هغه انسان دی مونږ نه ده چې هغه د نهي امر بالمعروف او د نهي عن المنکر کار نه کوي، هغه هم مونږ نه ده. یعنی هغه د پورا مکمل اسلام کې هغه داخل نه ده شوی. او د ما عزتمندو د نن څه په مشکلاتو کې راګیریو، هر سړی پریشان ده، هر سړی غبرهټ کې ده. دا ویلي دا وجه دا ده چې مو تش په خله باندې اسلام قبول کړي، او د اسلام څخه کومه ذمہ داری ده، هغه لویه ذمہ داری چې هغه د دعوت ذمہ داری ده، هغه کارونه کوو. کچا ته یو حدیث دا پکاره دا حدیث بل ته وخیو، کچا د قران یو آیت دا دغه آیت بل ته وخیو، او کچا د دین او د اسلام لګي خبره دا پکاره چې دا بل ته وخیو. په هر وخت خیال دي، په کور کې خیال دي، په جمعات کې خیال دي، بلې محلې تتلل دي، بل ځای تتلل دي، رشتہ دارانو تتلل دي. همداسې ډېرې موقعې داسې رسي چې هغه ځای کې سړی د دین کار کولی شي. او بیا د ما عزتمندو دا زموږ ذمہ داري ده. الله په قرآن کې فرمایي چې والعصر، قسم ده په زمانې باندې او قسم ده په مازدیګر وخت باندې. الله پاک په دوه شیانو قسم خوړلې ده. په زمانې باندې دغه قسم خوړلې ده چې دا زمانہ به ختميږي، ختمه بشي.
او مزدګر وخت باندې ځکه قسم خورل دا مزدګر وخت دا ډیر مختصر وي چې مزدګر منځو کې تلک کویږي بس بیا مقام اذان شي نو دغه زندگی هم دومره مختصره ده او بیا الله فرمایي چې ان الانسان لفی خسر بشکه دا انسان په نقصان کې پروت تا په تاوان کې پروت تا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان راوړلو او نیک عمل وکړلو وتواصوا بالحق او د حق وصیت وکړلو حق بیان کړلو خلکو ته د دعوت خبره وکړلو وتواصوا بالصبر او د حق په لاره کې کوم تکلیفونه ور باندې راغللو بیا هغه باندې صبر وکړلو د ما عزتمندو دغه یو څو مختصر خبره د دعوت په باره کې دویمه حصہ د اسلام چې دا هغه جهاد ده دعوت او جهاد دا یو مقصد د پاره کیږي دعوت هم دې د پاره کیږي چې اعلی کلمت الله د پاره دعوت کیږي چې د الله نامه اوچت شي د الله دین اوچت شي د الله کتاب اوچت شي د اسلام غالب شي او جهاد هم دې مقصد د پاره کیږي چې اعلی کلمت الله وشي د ما عزتمندو د مود نه پوید وجنا او د مود هغه خو خلکو یا د پویو خلکو د نه پوید وجنا دغه جهاد ډیر زیات بدنام ده حالانکه د جهاد ډیر زیات فضیلتونه دي په اسلام کې جهاد یې څه تا جهاد یې جدوجہد تا جدوجہد یې کوشش تا یعنی هر هغه کوشش څنګه د دین غلبې د پاره وشي کغه په قلم باندې دا کغه په ژبه باندې دا او کغه په توري او په ټوپک باندې دا یعنی کوم ځای کې چې د کوم جهاد ضرورت تا هغه جهاد کول د الله رضا د پاره د بل څه د پاره نه پټي د پاره نه ازمکه د پاره نه قوم د پاره نه د الله غلبې د پاره اعلی کلمت الله د پاره دې ته جهاد یل شي او بیا د ما عزتمندو دې کې څه څومره قوتونه صرف شي څومره طاقت د مسلمانانو ولګيږي دغه طاقت دې بدل الله په دنیا او په آخرت کې بیا ورکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند کې د دعوت کارم کړی دا خو چې کله د مسلمانانو یو ټولې برابر شو مسلمانانو یو ریاست جوړ شولو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جهادم کړی دا غزا هم کړی دا او د ما عزتمندو بیا جهاد کیږي څنګه الله په قران کې په خپل فرمایي د جهاد طریقه څه ده جهاد طریقه دا ده چې الله فرمایي چې وجاهدهم به جهادا کبیرا تاسو دي کافرانو مشرکانو سره جهاد وکړي خدغه قران په ذریعہ باندې جهاد وکړه قران رواخلا نو تاسو رئیس کو مقابله نشي کولای قران خلکو ته وخیا قران په ذریعہ سره برئی ختمه کا قران په ذریعہ سره غلطیان او ګناهونه په خپل ختم شي خلکو ته قران خیا هر چا ته قران خیا بچو ته قران پاک وخیا محله کې قران پاک وخیا معنی سره قران پاک وخیا تشریح سره قران پاک وخیا د قران څخه کله پیلاو شي د قران دعوت څخه کله پیلاو شي نو دغه برایان به ټول ختم شي د ګناهونه به ټول ختم شي مشرکین به الله ختم کی او د ما عزتمندو بیا قران پاک نن سبا خود سے جهاد دا څوک جهاد کوي قران نه خبرم نه دي اسلام نه خبرم نه دي خپل کردارم صحیح نه ده خپل اخلاقم صحیح نه ده نو دا غوی د کردار د وجنه دا غوی د اخلاق د وجنه جهاد بدنام کړلو او بیا د ما عزتمندو د عام خلکو خیال دا چې د جهاد چې دا دهشتګردي ده دا فساد ده نه قران کې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې فرمایي چې جهاد چې کوم دا دهشتګردي نه ده بلکې د جهاد امن د پاره ده کوم ځای کې د بد امنی ده هغه ځای کې د جهاد وشي د امن راشي خوشحالی راشي اطمینان راشي او جهاد ظلم د پاره نه ده جهاد ظلم نه ده بلکې جهاد د ظلم د خاتمه د پاره کې دل شي ظلم ختم شي او بیا د ما عزتمندو د جهاد د وجنه مسلمانان غیر محفوظ نه دي بلکې جهاد د وجنه مسلمانانو ته حفاظت ملويږي جهاد د وجنه مسلمانانو ته خیر ملويږي او فضیلت څومره ده ثواب څومره ده الله په قران کې فرمایي او دا قران باندې هم د ټولو ایمان ده الله فرمایي یا ایه الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم اے مومنانو تاسو ته د تجارت ونه خیم څنګه تجارت سره تاسو عذاب نه خلاص شئ دردناک عذاب نه نو هغه تجارت څه ده
هغه تجارت دا چې تؤمنون بالله ورسوله اول دا چې الله او دغه پیغمبر باندې ایمان راوړو وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم او تاسو jihad وکړه الله په لاره کې په خپل مالونو سره او په خپل نفسونو سره دومره ثواب ده. او بیا څه فرمایي ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دې کې تاسو لپاره بهتري ده که تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ. او بیا الله پاک په سوره صف کې فرمایي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله پاک محبت کوي هغه خلکو سره څوک د الله په لاره کې جنگ کوي او کافر مقابله کې مضبوط ولاړ دي. او بیا د ما عزتمند په سوره توبه کې الله فرمایي قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها. الله فرمایي چې دي خلکو ته ویا چې آیا تاسو پلارانو سره محبت کوئ زمانو سره محبت کوئ اورونو سره محبت کوئ خدو سره محبت کوئ مالونو سره محبت کوئ بنگلو سره محبت کوئ تجارت سره محبت کوئ په تجارت خپه کېږو نو احب الیکم من الله ورسوله دین زیات هغه محبوب چې دا هغه تاسو د پاره الله او د الله پیغمبر دا دریم دا تو جهاد فی سبیله او د الله په لاره کې jihad دا او کچری دغه کارونه مو پرېګ دولو الله باندې ایمان را نوړو پیغمبر باندې ایمان او محبت مور سره ونکړو jihad مو ونکړلو فتربصوا حتى ياتي الله بامره نو بیا انتظار کوو د الله حکم ته د الله عذاب ته به انتظار کوو. او بیا د ما عزتمندو یو کس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای الناس افضل کوم یو سړی او کوم یو خلق هغه بهترین دي افضل دي. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي مؤمن هغه مؤمن یجاهد فی سبیل الله بنفسه وماله هغه مؤمن چې jihad کوي خپل نفس سره او خپل مال سره. او بیا د ما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ته دوی قطرې د ډېری محبوبي دي هغه قطره چې هغه سترګو نه راوغورځيږي څنګه د اوخ کې قطره ده او د الله تعالی د ډار د وجه نستر کې نه راوغورځيږي. او دویمه هغه قطره څنګه د jihad په میدان کې د کافر په مقابله سره د ویني قطره چې کومه مسلمان نه راوغورځيږي. او د ما عزتمندو به د jihad مقصد څه ده jihad مقصد الله په خپل خیال ده. jihad دهشتګردي ته نه یي نه مجاهد سره دهشتګر کېدل شي کڅوګ دهشتګردي کوي دا مجاهدین نه دي دا jihad نه ده چې ته په جمعتونو کې دماکې کوا او ته مسلمانانو کې دماکې کوا ته په بازارونو کې دماکې کوا ته په میلو کې دماکې کوا ته په عدالت کې دماکې کوا ته په تھانے کې دماکې کوا ته مسلمانان مړ کوا دا jihad نه ده بلکې دا د jihad د بدنامي د پاره یو ذریعہ ده دا د کفر سازش ته یو. او د ما عزتمندو jihad څه د پاره ده الله په قران کې فرمایي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصره لقدیر. الله حکم کړی دا الله اعلان کړی دا په دې خبره باندې چې ظلم خلاف تاسو jihad وکړو چې ظالمان دی هغه منې کا ظالم سړی سره jihad وکا. او بیا د ما عزتمندو بس دا د jihad په باره کې یو څو خبرې وي د دعوت په باره کې یو څو خبرې وي د دعوت ذمہ داری هم دی مودا خو jihad خبره ده چې هر وخت هر jihad نه ده کله به دا jihad په ژبه سره کیږي کله به دا قلم سره کیږي کله به دا توپک سره کیږي. خو دغه jihad د لپاره دا ضروری ده چې خپل ځان برابر اول دي خپل اخلاق خپل کردار خپل خوې دا برابر اول دي او په قران باندې اول ځان په اول دي. یو سړی په قران نه ده پوي یو سړی کې د پیغمبر طریقه نشته دا به jihad وکړي دا jihad نه څه خبر ده دا خو بیا ظلم کوي دا خو بیا زیاته کوي هم دې د وجه نه خو اسلام بدنام شي هم دې د وجه نه مسلمانان به په تکلیف کې شي. د ما عزتمندو دا یو څو خبرې وي د تاسو په خدمت کې او دا اخره درس وو سبب ان شاء الله مو د دې درس اختتام وي او په هغه کې به دعا هم کوو ان شاء الله. او تاسو په خدمت کې عرض ده د دې لپاره خړې دعوت وچلو ځکه چې دا د قران مجلس ته او که په یو مجلس کې څوک شریک شي نو الله تعالی به ته د ټولو مجلسونو د پورا روزي الله تعالی به ته اجر ورکړي. همدغه امید ستمو د الله نام همدارنګه زنانو په خدمت کې ضروری خبره ده چې څومره زنانه مو سره راځي
مو اندازه دا چې د دواړه حلونه زنانو نه ډک دي 400-500 نه زیات زنانو زنا رسی تاسو ځان سره خامخا سبا خپل سړی راولي کم از کم سبا خو راولي ک نور کلم راوستو کرام نه وستو کتا سربانی وسر سیدو کنه رسیدو نن څو کور ته لاړ شي نن همدغه دعوت کار شروع کړي او خلک سبا خپل سړی خپل بچی خپل زمان خپل خواندان خپل پلاران د خامخا ځان سره سبا جمعه تراولو صدقه د دعا مجلس په دعا کې څومره ډیر خلک وي نو ډیر د قبل دو سبب جوړیږي او دا د الله کور د ان شاء الله مبارک مجلس بوي او پرون هم دا اعلان کړو چې موږ په موبایل باندې ترجمه کوو د قران پاک لسمه سپاره ته مور رسیدلی او 13 رمضان نه شروع کړی و او موږ سره تقریبا 2.5-3 کسان دی پدې کې کداغه ترجمه چوک اوریدل غواړي په واتس اپ باندې هغه د متخپل نمبر راکې ان شاء الله د ترجمه جاری ده او په لسمه سپاره کې روان یو هغه هم ترجمه اوري الله تعالی د پدې خبرو باندې متاسو ټول ته پوهه او عمل کولو توفیق راکړي دعا او امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين یا الله تعالی د کومي خبره موکړه پدې باندې پوهه راکړي او یا الله پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله تعالی د کومي ورېږي ستیجه کې د مسلمانانو او د نریناو او زناناو ولګول یا الله تعالی دغه وخت د دوی په خپل دربار کې یا الله تعالی دا او تقبل او منظور کړي یا الله تعالی د دوی ټول مشکلات آسان کړي یا الله تعالی هر مصیبت نه وسته هر مشکل ورته آسان کړي یا الله تعالی د چا په کور کې څه قسم ته پریشانی ده یا الله هغه پریشانی ختمه کړي یا الله تعالی څوک به روزګار دي حلال روزګار ورته ور کړي څوک قرضدار دي یا الله قرض نه اخلاص کړي څوک به اولاد دي نیکو صالح اولاد ورته ور کړي یا الله د چا په کور کې ته بیماران دي یا الله شفای کامله او تویر کې یا الله صورت مردگان شوی دي په خپل دربار کې یا الله تیوبخه او ته جنت الفردوس ور کې یا کلا کوم خلق د دین په کارونو کې لګیا دي اسلام د پر لګیا دي د اسلام غلبې د پر لګیا دي یا الله تعالی تو سره نصرت وکي تو سره ملګری شي یا الله تعالی مون هغه کار واخلې چې تور باندې خوشاليږي او یا الله هغه کار ما خلص تور باندې خفقيږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و اصحاب اجمعین یو ضروری اعلان بلو سما تاسو ته مخکې ویلو خصوصا زنانو په خدمت کې صدا جمعات د دې باندې ډیر حق ده دا د جمعات برکت ته چې کې موږ د قران واورو دغه کې دا د خزو مدرسه هم ده هغه قران زده کوي نو د جمعات حصہ خامخه هر څو کوي خپل وس مطابق د دې جمعات هم خرچي کیږي دا ګوره د بجلی استعماليږي دی باندې به بل رسی همدا چې وبې استعماليږي همدا چې د جمعات ډیر ضرورت دي د یو کور څومره ضرورت دي همدارنګه جمعات هغه نه زیات ضرورت دي او بیا جمعات سره ته چا امداد وکړو الله تعالی به ته جنت کې بنگلاوي کې جنت کې به ته الله کور تیار کې ان شاء الله دا مو الله نه امید ده الله تاسو ته اجر دې کې جزاک الله